سورة الفتح آیت نمبر 8 نهم رکو شپږشتم سپارہ صفحہ نمبر 32 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. سورة فتح آیت نمبر 8 نهم رکو شپږشتم سپارہ. دی سورت تا سورہ فتح زکه ویل کیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله شپږم ذل حجه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب وکتلو چې زده صحابه سره احرام په حالت کې د خانه کعبه طواف کوم. کله سحر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خوب صحابه ته وی صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر او کله چې د الله پیغمبره دینه دا معلومیږي چې الله تعالی موږ تاسو ته د عمره یا د حج حکم کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره نه صحابه ته ویل چې د ځان تیاری وکړي. نو صلی الله صحابه دا چې کوم دی دا د نبی له صلوات و سلام سره تیار شول احرامونه واچول او نبی له صلوات و سلام وتو فرمایل چې ځان سره چې کوم دی احتیاطاً خپل توري هم راواخلې. زکه دینه پهل چې کوم دی غزوه بدر شویو غزوه احد شویو او غزوه خندق شویو چې اسنه کافرانو پزړه کې د انتقام جذبه هم شته. اسنه په مونږ باندې اچانکی حمله چرتهونه کی او لہذا مونږ خو عمره ته ځان سره به احتیاطاً خپل تلوارونه هم واخلو. نو صلی الله صحابه د نبی له صلوات و سلام سره روان شول. د مکینه شپږ میله لري یو ځای چې هغه دی ویل کېږي مقام الحدیبیه. دلته چې کله د مسلمانان او نبی له صلوات و سلام رو رسیدل نو کافرانو لپاره لګیدلی و چې نبی له صلوات و سلام د صلی الله صحابه سره روان دي. نو کافرانو تراوتیو او نبی له صلوات و سلام او صحابه په دې ځکه منې کړ چې تاسو چې کم دې مخ کې خانه کعبه ته نشئ راتلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ د خپل سفیر جوړ کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمایل چې تلار شه مکی مکرمه ته او د دې مکی کافرانو سره کینا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمره په حالت عمره ته راغلي دي جنگ ته نه دی راغلي. لہذا تاسو چې کوم دې مونږه خانه کعبه طواف ته پریک دي. چې کله عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ التلاړلو نو دلته مسلمانانو کې دا یو افوا مشهور شولا چې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ دا کافرانو یا قید کړي دي او یې قتل کړي دي. چې کله نبی له صلوات و سلام ته دې خبرې پته ولګي د نبی له سلام انتهایی سخت خفه شو چې زمونږ سفیر سره چې کوم دی انتهایی ظلم وکړو دا پالیسی خلاف کار وکړو. دا یو پالیسی چې سفیر ته یو ملکم نقصان نه رسي او موږ عثمان ابن عفان دې لپاره لګلو چې دې چې کوم دې زمونږ د دې پمینس کې مصالحت صلح راوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دې په دې ځکه د صحابو نه بیعت اغستو. دې بیعت چې کوم دې د سیرت په کتابونو کې بیعت رضوان ویل کېږي او د دې بیت رضوان د دې کوم دي صلی الله صحابه د نبی له صلوات و سلام په لاس باندې بیعت کړی و. نو په دې آیتونو کې الله تعالی هغه د بیعت ذکر کوي. نمبر 1 چې نبی له صلوات و سلام بیعت واغستلو او بیعت د څه خبره بیعت د دې خبره چې صحابه به کوم دي jihad وکي
او د جهاد په دوران کې با د میدان جهاد نه بچ کم دې ملاګانې با مخونه بنا اړي او دغه شان دې د الله تعالی په توحید باندې بقایم اوسېږي د نبی له صلوات و سلام پر رسالت باندې بقایم اوسېږي دې د کم دې بیت رضوان ویل کیږي نو په دې آیتونو کې کم دې د دې ذکر دې نمبر 1 دویم دې کم دې په دې ځکه د نبی له صلوات و سلام د صفات دی بګي چې نبی له صلوات و سلام شاهد دی شاهد ویل کیږي گواه به تور گواه د دې مانو مطلب دا دی چې ورځ د قیامت الله تعالی به کوم دی د نوح علیه السلام قوم به ودري چې آیا زما پیغمبر تاسو ته راغلیو د نوح علیه السلام قوم به انکار وکړي الله مونږ ته کوم دی پیغمبر نه دی راغلی الله تعالی به نوح علیہ السلام نے تبوس کی وی د خوستا د رسالت نه انکار وکړ دی او دا خبره کوي چې نوح علیہ السلام د سره موږ تبلیغ نه کړي نو لہذا نوح علیہ السلام به کوم دی الله ته چې ما سره گواهان شته یوسف دی رساله ما سره د نبی علیہ السلام امت ته نو د نوح علیہ السلام دا قوم په دې خبره اعتراض کوي چې یا الله د نبی علیہ السلام امت خو زمون لډي روس تر راغلیو په موږ باندې ودی څنګه گواہی ورکړي نو الله تعالی به نه پښتنو کې د زمونږ د موږ نه وو کې امت نه وته پوس کې نو دا امت بوله په جواب کې وي چې یا الله چې په نبی علیہ السلام باندې کم قران نازل شوی په هغه کې دا یو خبره راغلی و چې نوح علیہ السلام خپل قوم ته کم دی دعوت کړی دی تبلیغ ور کړی دی دا خبره چې کله د نبی له صلوات و سلام امت کو کی الله تعالی به د نبی له سلام نه تاسو کی چې دا خبره دی رښتیا کوي نبی له صلوات و سلام وو تو فرمایي چې او دا خبره ټیک کوي نو هغه ټیم کې به نبی له صلوات و سلام په تور گواوی دي د وجه د نبی له صلوات و سلام صفت شاهدن گواه ان ارسلناک بشک مونږ را لګلې نبی له صلوات و سلام ته شاهدن گوا و مبشرا او زیر ورکون کی و نذیرا او يرون کی پیغمبر سره پر راضی دی خبرو د پر راضی نمبر 1 لتؤمنوا بالله چې ایمان وروړي تاسو په الله تعالی باندې نو پیلنه انبیاء کرام چې څومره دي دې د دعوت کړي د توحید او دویم ورسولی او تاسو ایمان وروړي په رسول باندې او دریم وتعذروا او تاسو مدد وکړئ د الله تعالی وتعذروا کی دا هو ضمیر دا یا الله تعالی تراجی دي او مانو مطلب پیدا شي چې وتعذروا تاسو د الله تعالی مدد څنګه کوئ د الله تعالی مدد داده چې د الله تعالی سره شریک مګنئ الله تعالی ته کوم دی اولاد دا ثابتوي دا هو ضمیر چې کوم دی یا الله تراجی دی او دویم قول به کې دا دی چې وتعذروا او تاسو مدد کوي د نبی له صلوات و سلام د نبی له صلوات و سلام مدد داده چې د نبی له صلوات و سلام په سنت باندې عمل کوي او د نبی له صلوات و سلام د سنت مخالفت مکوي یا الله تراجی دی او یا نبی له سلام ته وتوقروا او تاسو عزت کوي د الله تعالی د الله تعالی عزت څه شی دی د الله تعالی نوم درون اغستل دا د الله تعالی عزت دی الله رب العزت او دا شانته الله جل شانه د الله تعالی نوم د درون اغستل د الله تعالی عزت دی نمبر 1 او یا وتوقروا د نبی له صلوات و سلام عزت کوي او د نبی له صلوات و سلام عزت څنګه دی نبی له صلوات و سلام ته کوم دی وتا سنو ماخله یا محمد تک څنګه به کوم دی پیلو بیا په الله تعالی تنبیه وکړه نه د نبی له صلوات و سلام ته کوم صفاتین نمونه دي هغه تاسو اخلي نمبر 1 او یا د نبی له صلوات و سلام عزت داده چې کله د نبی له صلوات و سلام نوم ذکر شي او د هغه نفس نبی له صلوات و سلام باندې درود شریف ویل نو دا د نبی له صلوات و سلام دراتلو مقاصد دي
په الله باندې ایمان، په پیغمبر باندې ایمان، او دریم دا د الله تعالی مدد، او څلورم دا د الله تعالی عزت، او پنځم نمبر وتسبحوه، او تاسو د الله تسبیح وکړئ بکرتن د سبا په وخت کې، واصیلا او د ماخام په وخت کې. ان الذين دا حق بیت رضوان طرف ته اشاره ده چې مې تاسو له تفصیل بیان کړ. ان الذين بشک هغه کسان چې یبایعونک بیعت کول نبی رسول الله والسلام د تاسره، انما یبایعون الله بشک چې بیعت کول د الله تعالی سره. نو بیعت د چا سره کولو؟ د الله د نبی رسول الله والسلام سره. او دلته الله وی چې د الله سره کولو، د دې معنی مطلب دا دی چې چا د نبی له صلوات و سلام خبره اومنله، نو مطلب دا دی چې د الله تعالی خبره اومنله. نو دلته سنت سوا صحابه دا چې کوم دی د پیغمبر سره بیعت کوي، او د پیغمبر سره چې کوم دی بیعت د الله په حکم سره شیو، نو گویا چې دې د چا سره بیعت کولو د الله تعالی سره. ید الله لاس د الله تعالی فوق ایدیهم د پاسه د لاسونو د دوی دی. فمن نکث فسوق چې ما تکړی وعده، فانما ينكث على نفسه نو بشک د ماتې د خپل ځان خلاف. ومن اوفى اسوق چې پوره کړی بما عاهد عليه هغه څه چې وعده وکړه پاغي الله تعالی سره، فسيؤتيه اجرا عظيما فزرب ورکی الله تعالی اجر لوی. واخر الدعوانا الحمد لله.